تاسو به ووټ چاله ورکوئ په راروان الیکشن کې؟ پی ټی آی. په راروان الیکشن کې به ووټ چاله ورکوئ؟ پی ټی آی له. پی ټی آی له. په راروان الیکشن کې به ستاسو ووټ د چا وي؟ انشاءالله زموږ ووټ به د عمران خان وي. ووټ به چاله ورکوئ تاسو؟ مولانا له. السلام علیکم ملګرو، نن راغلی ما د مردان په خاوره باندې موجود ما څنګه تاسو ته پته ده د 9 مئی چې کوم واقعیات شو د هغې نه پس ډېر لیډران چې دي هغه پاکستان تحریک انصاف او عمران خان پرېږدي. موږ تاسو له هر یو اپډیټ په دې پیج باندې درکو، خو نن ما وی راشه چې کومه ګراوند ریالټي د عوام ټیم کې چا سره ولاړ دي د عوامو نه تپوسونه کوو. دا یو مختصر شان سروې ده او دا به بالکل غیر جانبدار وي. دې کې موږ د چا هم سایډ نه کوو. ناراضي د مردان په خاوره باندې موجود یو. دا ما سره موجود دی زما ملګری دی خالد راج، یو جرنالست دی د دې په موږ سره موجود دي. دا سروې به دې کنډکټ کوي. راځئ موږ سره اوسئ دا سروې وګورئ چې د پاکستان عوام دې ټیم کې کم یو پارټي سپورټ کوي. راځئ موږ سره اوسئ. عمران خان لا پی ټی آی. ولې؟ نو بس ولې خو تا ته نشم ویلی، تا وینه ټول غلي دي. نو خو نیشنل پارټۍ وګوري، پی ډي ایم، پل رحمان دا ټول غلي دي. صرف عمران خان لیډر دی د ملک او د قوم سوچ هغه کې شته، بل چا کې نشته. حاجي صاحب په راروان الیکشن کې به ستاسو ووټ د چا وي؟ انشاءالله زموږ ووټ به د عمران خان وي. وجه څه کیدی شي؟ وجه دا کیدی شي چې د هغه صحت انصاف کارډ ورکړی دی د غریبو خلکو ته کې پی کې ته. په دې کې د ډېرو غریبانو کار شوی دی، پیښ وي او اوس هم کېږي. او عمران خان یو نر لیډر دی او عمران خان په شان سړی به پیدا کېږي. عمران خان زنده‌باد، پی ټی آی زنده‌باد، پاکستان زنده‌باد. ټول نه ټول به دغه یو اواز ته وایي سیده ستاسو ووټ به د پی ډي ایم یا د پی ټي آی؟ د پی ټی آی. عمران خان زنده‌باد، پی ټی آی زنده‌باد. مولانا صاحب مولانا ډیزل. عمران خان تاسو این پی زنده‌باد. عمران خان این پی خیدر خان. عمران خان خدا د بجلی ستنو درېږلی دا به پاس کېږي. دا د بجلی ستنې دا به پاس کېږي. انسانان خو لا پرېږده. تاسو مولانا صاحب رانږدې شئ، دلته راشه، دلته راشه. ستاسو ووټ د چا حاجي صاحب؟ مسلم لیگ نون. مسلم لیگ نونو زنده‌باد. ستاسو ووټ د چا حاجي؟ مسلم لیگ نونو ستاسو ووټ د چا؟ پی ټی آی عمران خان. پی ټي آی عمران خان. مشره دې خبرې وضاحت راته وکړه په راروان الیکشن کې به ووټ چاله ورکړې؟ یاره یو لم نه دي پکار. یو دې هم نه دی خو نه یو مې نه ټول ډاکوان. ټول ډاکوان. په راروان الیکشن کې به ووټ چاله ورکړې؟ مړه بس راروان الیکشن کې خو د ووټ خو څوک مستحق نشته. دغه عمران خان دی نو هغه هم دا غریبانان ټول ورته یو شوي دي، هغه نه پرېږدي. دا د یو کس دغه دی که نه، خو بس حق خو د هغه کېږي عمران خان. مشره په راروان الیکشن کې به ووټ چاله ورکړې؟ عمران خان له. ووټ به چاله ورکوئ؟ زه به جي ووټ د خیر عمران خان له ورکوم. او زما دغه دوا ده عمران خان دا چې خدای دې وله برې ورکړي. او دا چې کم دی د ملک ډېر محافظ سړی دی، ښه سړی دی، تکړه سړی دی. او زمونږ د غریب عوام ورسره غم دی. ما شکر دی ما 3 اپریشن وکړل الحمدلله، زما 1 روپۍ نه ده لګېدلې. که څوک دروغ وکړي دا به د ایمان تاواني. او داسې راتلونکي مو 80 کاله حکومتونه وشو، موږ پکې چېرته خیراتي اپریشنونه علاجونه دا موږ نه دي کړی. او صرف یو واحد کپتان دی چې موږ صرف صحت کارت چلیږي ځو او سبا 9 ورځ ده 2 اپریشن او په صحت کارت باندې نور هم کوم. عمران خان اوس هم زنده‌باد، بیا هم زنده‌باد او بیا هم زنده‌باد. په راروان الیکشن کې به ووټ چاله ورکړې؟ پی ټی آی له. پی ټي آی له. السلام علیکم. مشره په راروان الیکشن کې به ووټ چاله ورکړې؟ انشاءالله که خیر به چې د پی ټی آی دغه پکې دی ته به ورکوم. پی ټي آی له به ورکوئ. مشره تاسو په راروان الیکشن کې ووټ چاله ورکوئ؟ ما پروسته بله پېره ما نه دی ورکړی او دې بیا پته نه لګي. کتاب له عمران خان پارټۍ بالکل انشاءالله. په راروان الیکشن کې یو طرف ته پی ټي آی ولاړ د بل طرف ته پی ډي ایم دی. تاسو به ووټ چاله ورکوئ؟ زما په خیال باندې خو دا دی چې د عمران خان پی ډي ایم سره د سراړ مقابله جوړېږي نه، ځکه چې په پی ډي ایم کې ټول غدار دي. د سړي بچی خو پکې یو هم نشته دی. پتن مولانا پل رحمان صاحب دی، په نوم مولانا دی، خو د هغه ټول کارونه د اسلام نه بالکل خلاف دي. که څوک وایي چې د هغه 10 لکه شاګردان دي، زویمه د هغه که 10 کروړه شاګردان شي نو هم د هغه عمل ټیک نه، ځکه چې زرداري نواز شریف دا ټول کرپټ او غلط خلک دی، د هغې سره ناست دی. دا اوس په چې کوم بل پاس شو د بجټ 2023 په هغې کې د سود 23% ته لړو. په هغې کې چې کوم دی سینماګانې اپګریډیشن دپاره یې پر پیسې منظورې شوې. نو آیا د 18 کسان دي په دک کې پارلیمنټ کې ناست دي، دي ولې د مخالفت ونه کړو؟ موږ به بیا هم دي پسې کېږو. نو دې نه صرف او صرف عمران خان، بل هېڅوک نه. زما په خیال کې یو خر عمران خان ودرېږي هغه له موټ ورکړو، خو چې دي پکې نه نور. په راروان الیکشن کې ووټ چاله ورکوئ؟ انشاءالله مولانا فضل الرحمن صاحب، باقي یو هم نه منم. مولانا فضل الرحمن صاحب زنده‌باد.
توبانې هلاک تباه لیونې سپېلنې په غرونو سر د دوډ نشته دا ماجر دی حاجي صاحب په را روان الیکشن کې به ووټ چاله ورکوئ ډېره ګورو بل خپل حلم لا سه اراده نه کوي تاسو به ووټ چاله ورکوئ یاره موږ لا ځاته فیصله نه ده کړې حاجي صاحب په را روان الیکشن کې به تاسو ووټ چاله ورکوئ چې چا سره الله پاک نصیب کړي هغې له به ورکوو بیا هم کومه پارټي مو خوښه ده یاره به ټولې پارټۍ ښې دي ورورې تاسو به ووټ په را روان الیکشن کې چاله ورکوئ بس څنګه چې زما د ګاونډیو زما د رور خبر وکړه بس دغه شان کار به کوو تاسو به ووټ په را روان الیکشن کې چاله ورکوئ عمران خان خره مودري وټ بوله ورکوم که خره مودري ووټ خره مودري وټ بوله ورکوم حاجي صاحب په را روان الیکشن کې به تاسو ووټ چاله ورکوئ ما خو مخکې نواز شریف اوسم نواز شریف نواز شریف له به ووټ پیدا شوی نواز شریف ته بس په را روان الیکشن کې به تاسو ووټ چاله ورکوئ یاره زه خو چاله هم نه ورکوم نه ورکې صرف الله له به ستاسو ووټ به چای داسې کار دی چې دا ټول دي که نه رورې اصلي خبره دا کو دی که د اوټ اهل یوم نشته اوش یې نه وله ورکوو ستاسو ووټ به چای نواز شریف په را روان الیکشن کې به تاسو ووټ چاله ورکوئ عمران خان له عمران خان صرف عمران خان ستاسو ووټ به چای په را روان الیکشن چې کوم خلک یې له ورکوم غیره به ورکوئ حاجي صاحب په را روان الیکشن کې به تاسو ووټ چاله ورکوئ ووټ به چاله نه ورکوو ووټ اورې که نه زمونږ دپاره دا شپېته کاله زما په دې ځای وشو که نه او دغه پالش دی او دغه پالش دی کوم یو راغه زمانه تپوس وکړه چې ووټ وله ورکړم پوه شوې ورځ ته ورځه بس دا ګراني او دا دغه جوړېږي او که په را روان الیکشن کې به تاسو ووټ چاله ورکوئ عوامي نېشنل پارټۍ له عوامي نېشنل پارټۍ خیدر له ووټ به چاله ورکوئ تاسو مولانا له ووټ په را روان الیکشن کې به ووټ چاله ورکوئ ووټ په پی ټي آی له پی ټي آی له ولې بس پی ټي آی خان زموږ ځان دی او زموږ جهان دی او بس زموږ ګران دی او انشاءالله چې هغه هر څوک ودري نو ووټ د خان دی وروره ووټ چاله ورکوئ عمران خان له ورکوم ان شاء الله عمران خان له ورکوئ ولې بس زموږ وخت ښه لیډر د ټول ښه لیډر د صحیح رانږدې شئ رانږدې شئ حاجي صاحب په را روان الیکشن کې یو طرف ته پی ډي ایم ولاړ دی بل طرف ته عمران خان دی ستاسو دغه قیمتي ووټ به چای دا پی ټي آی دی ښه عمران خان له ورکوم عمران خان زنده باد حاجي صاحب تاسو به ووټ چاله ورکوئ ټول له ورکوم موږ ان شاء الله چې کم یو تمړه غواړي چې کوم یو تمړه غواړي تاسو به ووټ چاله ورکوئ صرف یو کس هغه عمران خان عمران خان پارټي خو ډېر خلک پرېږدي نو غله به پرېږدي سم سړی نه پرېږدي نه مزدورګاره پرېږدي او نه صحیح سړی پرېږدي چې کم خال سړی هغه به پرېږدي هغه به سپورټ نه کوي هغه به سپورټ دا ووټ به چاله ورکوئ عمران خان له عمران خان له ستاسو ووټ به چای زرداری له زرداری له نو تاسو دواړه خو یو بل سره ډېر نږدې نه وئ ناسو بس هغه هم هسې مې روریان دي دواړه په دې د بېلې مینه کې زه به ورسره بېلې مینه بېلې مینه ورسره تاسو به ووټ چاله ورکوئ مونږ چې ان پی له ورکوو ان پی له ورکوو د پښتنو لیډر دی اسپندیار ولی او ایمل ولی له به ووټ ورکوو هغه به پاس کوو خیبر پښتونخوا وزیر اعلی به انشاءالله ایمل ولی به صحیح ده رانږدې شه راشه رانږدې شه ووټ به چاله ورکوئ یاره مونږ خو به عمران خان له ورکوو ځکه عمران خان هم خوښ دی عمران خان د خوښ دی په څه وجه د عمران خان خوښ دی بس په دې وجه هم خوښ دی د غریب سړي خیال کوي د غریب سړي خیال ساتي او جی ها ووټ به چاله ورکوئ تاسو عمران خان په را روان الیکشن کې به ستاسو ووټ د چای صرف عمران خان له صرف عمران خان له په را روان الیکشن کې به ستاسو ووټ د چای صرف عمران خان صرف عمران خان عمران خان پارټي خو ډېر کم اعلی چارواکي چې په غټو غټو چوکو باندې ناستي هغه خو دغه پارټي پرېږدي هغې سره ووټ نشته سره نو ووټ خو د عمران خان دی پی ټي آی د عمران خان دی عمران خان پی ټي آی دی خبره ختمه شوه حاجي صاحب په را روان الیکشن کې به ووټ چاله ورکوئ یاره عمران خان له ورکوم عمران خان له به ورکوئ ستاسو ووټ به په را روان الیکشن کې د چای بس دا خو به هغه ټایم سره پته لګي زړګیانو نه اوس مو څه فیصله نه ده کړې نه داسې فیصلې نه کوو چې هغه ټایم راشي بیا به پته لګي په را روان الیکشن کې به ستاسو ووټ د چای بس خدای دې په عمل باندې رحم وکړي بچي نور دې سم نه خدای دې په عمل رحم وکړي نه ووټ به چاله ورکوئ رحم ووټ خو به بچي دا چې بل خل مل اراده نه کړي اراده نه بیخي نه په را روان الیکشن کې به ستاسو ووټ د چای یو طرف ته پی ډي ایم ولاړ دی بل طرف ته پی ټي آی ان شاء الله پی ټي آی عمران خان له ورکوو عمران خان پارټي خو ډېر خلک پرېږدي ان شاء الله راتلونکی حکومت هم د عمران خان دی عمران خان ان شاء الله صحیح راځئ دلته حاجي صاحب السلام علیکم په را روان الیکشن کې به ستاسو ووټ د چای بس ان شاء الله عمران خان په یو ښه قواد باندې راوتی غریبانانو
دا غي سره ان شاء الله مرګ کو عمران خان صحیح په را روان الیکشن کې به ووټ تاسو چای پی ټی آی تاسو به ووټ چاله ورکوي په را روان الیکشن کې پی ټی آی په را روان الیکشن کې به ووټ چاله ورکوي یو طرف ته پی ډی ایم دی بل طرف ته پی ټی آی دی عمران خان له ووټ ورکوي تاسو به ووټ چاله ورکوي مونږ به عمران خان له ان شاء الله تعالی بل سړی پکې نشته داسې موجوده او تاسو هم ورته راځي وټاسه په را روان الیکشن کې به ستاسو ووټ د چای یاره ولې بل څوک شته څو نه نو بیا هم څوک دی عمران خان هغه یو سړی دی هغه د عمران خان عمران خان ستاسو ووټ به چای زموږ عمران خان جی عمران خان دی په را روان الیکشن کې به ستاسو ووټ د چای د پی ټی آی له ووټ ورکوي پی ټی آی پارټي خو ډېر خلک پرېږدي نو خلک به پرېږدي موږ نه پرېږدي موږ سره نقصان نشته د هغې نه که نه تاسو څخه پټلۍ ته ولاړ یې شکر دی ښه بس زموږ سره هغه نشته په را روان الیکشن کې به ستاسو ووټ د چای د عمران خان بالکل 100% په را روان الیکشن کې به تاسو ووټ چاله ورکوي دا موږ به سوچا پی ټی آی لورکو دې بوک کوي نه دې بوک کوي موږ ویل پی ټی آی کسانو پی ټی آی د پی ټی آی کسانو جلسه بم کو جلیس بم کو منډه بم وکړه اجي سیبو تاسو به ووټ چاله ورکوي په را روان الیکشن موږ ولا زه غواړم ووټ نه ورکوم ولی بس زما طبیعت نه مانی او ګرمي ده تاسو به ووټ چاله ورکوي پی ټی آی لورکو وروري او سوچا را روان الیکشن کې به ووټ چاله ورکوي پی ټی آی له صحیح را روان الیکشن کې به تاسو ووټ چاله ورکوي زه خو پیپلز پارټي به ټیکي پیپلز پارټي له بلاول بټو ده بالکل په را روان الیکشن کې به تاسو ووټ د چای پی ټی آی تاسو ووټ په را روان الیکشن پی ټی آی عمران خان اجي سه په را روان الیکشن کې به ووټ چاله ورکوي حیدر خان او قدرمنو ټتونکو زموږ خپرونه تاسو وټه ته د مردان په خاوره باندې موجود یم سروې موټله چې خلک زیاتره ټمو پارټي سپورټ کوي تر بلې خپرونې پورې زه بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم انشاءالله زموږ سروې به بیا په بله سیمه باندې وي تر هغې پورې راټې مال او زما کیمرمین صاحب له راټې اجازت چې چېرته هم یې خاط آباد بریالي